نو د سوات مثال او د گبینجبی مثال د ګلاب ګل دی. کتونکو دا وخت موجود یم د سوات ښایسته سیمه لالکو کې. تاسو کتلی شئ دلته د سنو سپورټس اینډ کلچر فیسټیول انعقاد شوی دی چې په هغې کې ډېر د تفریح څیزونه شامل دي چې په هغې کې د واورو سکیټینګ د رسۍ مقابلې ورسره آرچري او د دې سره سره دلته د کلچرل شو انعقاد هم شوی. تاسو کتلی شئ په ګڼ شمېر ورته د دې مقامي خلک ناست دی. د هغې سره سره د لرې لرې پرتو سیمو نه سیاحان راغلي او د دې ایونټ نه خصوصا خوندونه اخلي دلته راغلي. تاسو کتلی شئ اوس هم په ګڼ شمېر سره دلته راغلي. کوشش کوو چې دوی سره خبرې وکړو او دلته سره سره دې ځای کې چې کومه انتظامیه ده کوم چې ډي سي صاحب دلته هغه هم راغلي، ایس ایچ او کلاکوټ هغه هم راغلي. د سیاحانو سره هم خبرې اترې کوو چې څه ویل غواړي دا وادي ته څنګه محسوس شوه، د څه محسوسېږي، د دې د ښکلا حوالې سره څه ویل غواړي. ټول پروګرام تاسو ته ښایو، زموږ سره اوسئ. جنید صاحب دا خلک راغونډ کړه، دی له یو میله جوړه کړه، یو ښکلا یې جوړه کړه. نو ډېره مننه د جنید صاحب. نو زمونږ کې پي کې خو الحمدلله ډېر ښکلی دی، خو بیا په ښکلا کې ګلونه خو ډېري، خو دا د ګلاب ګل چې کوم دی دا پکې یو نایاب نسل وي. نو د سوات مثال او د گبینجبی مثال د ګلاب ګل دی چې دا د ټولو ګلونو زړه دی. دې له الله تعالی ډېره ښکلا ورکړې ده، که د دې ځای اوبه ووې، که د دې ځای غرونه ووې، که د دې ځای نښتر ووې، که د دې ځای خلک ووې. خلک یې الحمدلله ډېر اخلاقي، میلمه دوست او ډېر ښکلي خلک دي. الله تعالی دې ښاد آباد ساتي. په دې لالکو کې او خاص کر په دې سوات کې چې کوم فیسټیول ارینج شوی دی، ټوریزم ډپارټمنټ دا ارینج کړی دی. ډېر زبردست فیسټیول وشو او روان دی د خیره جي، او ټورسټ له پکار را چې دا نیچرل بیوټي ده او دلته ځي راځي. کتونکو څنګه چې موږ د پروګرام په وړاندې برخه کې وویل چې دلته په ګڼ شمېر سره انتظامیه نظام موجود ده، ورسره ډي اس پي مټه سرکل فیضر بادشاه صاحب هم دلته زموږ سره موجود دی. دوی سره لږې خبرې اترې کوو چې د دې ایونټ حوالې سره څه ویل غواړي او څه پیغام ورکول غواړي نور سیاحانو ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشد جانه مهرباني. د دې ایونټ په حواله سره خو زه دا یو خبره کوم چې گبینجبا ماشاءالله د کې هغه نیچرل بیوټي ده، لکه د یخنۍ اخري میاشت ده او په هغې کې ما الحمدلله پرونه پورې اور اورېدل. دا یو ډېره ښکلې علاقه ده او په داسې قسمه ایونټس باندې به دا علاقه پروموټ کېږي. زه د حکومت واکچارانو هم دا خواست کوم چې دې علاقې پروموشن ډېر لازمي دی. دې پروموشن سره سره به د دې ځای د خلکو چې کوم روزګار دی هغه به ورسره هم ډېر زیات ډیولپ شي. نو ډېر خوندور پروګرام وشو او زه دا وایم چې خلکو هم ډېر انجوای کو. سکیورټي په حواله سره موږ به هر ټایم چې کوم دی نو داسې قسمه ایونټس ته موږ تیار یو انشاءالله. ډي اس پي صاحب څومره سکیورټي حوالې سره څومره انتظامات شوي دي؟ چونکې ډېر زیاته ګڼه ده، ډېر خلک راغلي د پرتو سیمو نه، څومره انتظامات شوي دي سکیورټي حوالې سره؟ ارشد جانه سکیورټي په حواله سره خو دا وایم چې 150 کسان خو چې کوم دي صرف زمونږ د مین پاور چې کوم دی که نه هغه موږ ډپلای کړي دلته. د دې سره سره چې کوم دی موږ ټریفک سټاپ چې د ټریفک چې کوم دی نو هغه هم روان وي، هغې دپاره چې کوم دی نو موږ یو 20 کسان تعینات کړي دلته. نو دی او ریسکیو سره هم د په دې کې وسره او زمونږ دغه چې کوم دی ډسټرکټ ایډمنسټریشن د هغوی خپل کسانو سره هم دي. نو ښه په ګڼ تعداد کې چې کوم دی نو سکیورټي او پلس چې کوم دی نو خلکو ته د سهولت لپاره ډېر کسان چې کوم دي نو هغه تعینات شوي د هغوی د سهولیاتو لپاره.